یو عجیبه لویه ګناه ده، ګناه کبیره ده، خطرناکه ګناه ده. کوم کسان چې خدای نه خسته په دې ګناه اخته یي د الله لعنت دی پر هغه باندې. دا روایت مې کتي ډېر سخت پریشانه سو، نو دا مې لازم وبلل چې دا روایت خپل ورونو ته پیش کم، کیدای سي په ناپوهۍ کې موږ په دې ګناه باندې مبتلا یو او مبتلا هم یو. زموږ د ټولنې اکثره برخه د ناپوهۍ له وجې د ناخبرتیا له وجې په دې ګناه باندې اکثره برخه انسانان چې کوم دي اخته دي په دې. ډېر انسانان په دې باندې اخته دي. کومه ګناه؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا يدخل الجنه قاطع، هغه کس چې قرابت پرې کوي، وسیله رحمي کاټي، د قریبانو سره سلام او اړیکې بندي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا سړی جنت ته نه داخلېږي. سبحان الله. زما د معاشرې څومره انسانان په دې اخته دي، د رواج په خاطر، د نفس په دوکه کې، د شیطان په دوکه کې راغلي دي، یا یو قسم دی نفس لري، په کلو کلو یې د خپل قریب سره سلام باندې نږدې هلته نه ورځي. قرآن کې الله سبحانه وتعالی په دې کسانو باندې لعنت ویلی دی. فهل عاسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. الله پاک جل جلاله فرمای اولئک لعنهم الله. الله سبحانه وتعالی فرمای تاسو که حاکمان سي نو تاسو په مځکه کې فساد خپروئ، قرابت او خانداني تعلقات پرې کوئ، لویې کوئ. دا هغه کسان دي چې د الله د لورې په دې باندې لعنت دی. ګورې دا څومره خطرناکه ګناه ده. موږ تاسو قریبان لرو الحمدلله، لیکن زموږ په معاشره کې داسې انسانان دي چې پر ډېر معمولي شي باندې، یا د ماشوم پر جنګ باندې، یا هغه سړی خبر نه دی په چې دی ولې زما شادي و غم ته نه دی راغلی، خو دی دلته ځینې سلام بند دی، خفه دی ځینې، دی زما غم و شادي ته ولې نه دی راغلی، دی پر ما ځان لوی بولي. حال دا دی هغه غریب دی پوښتلی نه دی، هغه پوښتل سوی نه دی چې یا د ضرورت په وجې، یا د مرضي په وجې، یا د نادارۍ په وجې، د څه په وجې نه یې راغلی. خو کوم کسان چې قرابت پرې کوي، کوم کسان چې قطعه د صله رحمي راولي، دا کسان نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا به جنت ته نسي داخل. دا کسان الله پاک جل جلاله جنت ته نه داخلي. البته خود مسلمان به چې کلمه یې ویلي هغه د خپل ګناه مطابق عذاب به وموندي، بیا به جنت ځي، خو دا کسان به یو جهنم ته ځي. او قرآن کې الله وایي پر دې کسانو باندې د الله لعنت دی. لعنت ما درته وایي څه ته وایي؟ د الله د رحمت څخه لرې کېدل. اوس کوم قریبان دي چې د هغه څخه موږ سلام بند کړو، موږ په دې ګناه اخته یو. اول قریب هغه قریب دی که چیرې په دې کې یو نر او یو ښځه فرض کې نکاح حرام وي، ستا خاله ده، ستا مامي ده، ستا اکا دي، ستا ماما دي، او دا قریبان د دې سبب قطعا تعلق نه ماته. که دی ستا سره هسې سلام بند کړي، خو د اسلام حکم دا دی چې ته به نه بدل. اوس سړی دا وایي چې یاره دا زما غیرت برداشي چې دی به ما ته سلام نه راشي او زه به ورته وایم، خو د الله حکم دی. په دې خاطر چې الله د قیامت په ورځ به د الله حضور ته دغه عمل پیش کړي چې خدایه ما دوست درلودي، غیرت مې درلودي او تربور مې درلودي، لیکن دا ټول مې ستا د رضا په خاطر باندې در پښو لاندې کړي و، د دې کس سره ما سلام نه پرېښودی. ماما دې سو، اکا دې سو، تربورګروي به د اکا سره نه کوي، د ماما سره به نه کوي، سیالي به د ماما سره نه کوي، سیالي به د عمه سره نه کوي، سیالي به د خاله سره نه کوي. په کلو کلو د ماماګانو څخه خوا به دي، په کلو کلو د اکاګانو څخه خوا به دي چې په مابینځ کې پلټنه وکړي، پوښتنه وکړي، یو عالم د خیر سره یې ولاړ سي، اخر به افسوس چې سبحان الله دغه شی اوس د دونې و چې دی په کلو کلو سره خوا به دي، هېڅ شی به نه وي په مابینځ کې، هېڅ شی به نه. لیکن دا کسان چې کوم دي دا به د شیطان او د نفس په اتباع کې راغلي، دغه عذاب او دغه ګناه ته به مخامخ سوي، په ګناه کبیره به مبتلا دي. دویم کسان هغه دي چې ستا سره په میراث شریک دی، ستا ورور دی، ستا خور ده، ستا مور ده، ستا پلار دی. د مور پلار سره د بعض کسان سلام باندې د دې نه بې غیرته سړی نسته چې سړی د پلار یا د مور سره سیالي کوي.
هغه مور چې الله یې د پښو لاندې جنت ایښی دی که نه هغه پلار چې د هغه رضا د الله رضا ده لیکن دی سیالي د پلار سره کوي د پلار سره سلام باندې د مور سره سلام باندې چې پوښتنه ځینې وکړي څه شي ولا زما مېرمنې ته بله ورځ غلطه خبره کړې او بله ورځ یې خوشکې ورته کړې استغفر الله څومره کم عقله سړی دی هغه مور چې ستا په پیدایش کې ستا سره څومره تکلیفات وایي نه میاشتې ته په نس کې ګرځولی نن تا د دغه پلیتې په وجه باندې چې تا کور ته راوستل د هغې په وجه باندې تا خپله مور خفه کړه زه دا واوري اسلام هر چاته خپل حق ورکړي مور کور والا د هر چاته خپل حق دی نه به په کور والا د مور حق خوري نه به د کور والا حق په مور خوري الله تعالی خپل حق ورکړي لیکن دا چې د کور والا پر سر باندې مور وهل یا رټل یا خوشک ورته کول ښکنځل ورته کول یا سلام ځینې بندول دا زموږ په معاشره کې به د ډېر کمزوري سړی ډېر بې عقل سړی به دا او درېیم کس نو هغه دی چې ستا د لرې سره تعلق او روابط یې لکه خیر څه دي یا دغه رقم ستا لور چې کوم ځای کې واده ده یا ستا په کور کې چې کومې زنانې دي د هغوی قریبان یا نور همسایګان دا اول حکم د اسلام دا د سلام به ورته کوي که څو وارې د سلام د سمن کې ته به نه بدله دویم دا د هغه په غم او په شادي کې به شرکت کوي ولو که ستا غم شادي ته نه راغلی وسیله رحمي ډېر غټ ثواب لري ډېر زیات ثواب لري کوم کسان چې په دنیا کې وسیله رحمي کوي حدیث کې راځي الله به د ده په عمر کې برکت اچي لیکن دا دومره لوی ثواب چې الله ورکوي نو خامخا به یو څه دغه لري تکلیف لري هغه به برداشت شي